أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आवाज दर्शी कर نمخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باندې لك بحث بسم الله الرحمن الرحيم ترجمه دا شروع کوم په نوم د الله چې هغه عام مهربان او خاص مهربان دی د قرآن په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم دا راوړ ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي د دې لپاره چې الله رب العالمین موږ ته دا ادب ښيي چې هر خبرې د هر فعل د هر اهم کار مخکې موږ د الله رب العالمین د اسماء الحسنا ویردو کو هغه موږ ویو نو الله پاک په برکت پیدا کړي د خوراک نه مخکې د سکاک نه مخکې د ذبح کولو نه مخکې دغه شانتې د جماع نه مخکې په کشتۍ باندې سړی سورېږي د هغې نه مخکې یعنې هر نیک کار چې دی د هغې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا مستحب قرآن کې راځي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه پس خورئ د هغه څه نه چې په هغې باندې د الله پاک نوم یاد کړی شوی وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها او وی نوح علیہ السلام چې سواره شي په دې کشتۍ کې د الله په نوم باندې د دې تلل دي روانېدل دي او مرساها او د دې ودرېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې که تاسو دروازه بندوئ نو بسم الله وایئ که ډیوه مړه کوئ بسم الله وایئ او که یو لوښی دی هغه پټوئ نو په بسم الله سره یې پټوئ که د مشک هغه خوله بندوئ نو هغه په بسم الله سره خوا به د څرمنو لوښي جوړ کړي د څرمنو هغې ته به پش کړي او په هغې کې به اوبه اچولې بیا به په دې دیواله کې یا په ستنه کې یو موږی څه شی به میخونه دغسې میخونه خونه لکه دا نن سبا چې دی د اوسپنې موږي دا به ټکول دی هغې ته به هغه اچولی او کته په یخ کې به یې سورې و نو هغې ته به چې اوبه څښلي دا کولاوهئ یا بندوئ نو په بسم الله سره هغه بندوئ دغه رنګې که کوروالی سړی کوي د هغې نه مخکې دا سړی وایي چې خدای پاکه د شیطان نه ما محفوظ کړي او د شیطان نه زما د اولاد محفوظ کړي ما دا شیطان زموږ ته مه نږدې کړی او زما د اولاد چې کوم پیدا کېږي د دې نه دا هم د شیطان نه محفوظ کړي اللهم جنبنا الشیطان او جنب الشیطان ما رزقتنا دغه الفاظ وایي نو دا شیطان ته چاته هم ضرر نشي رسولی او عمر بن ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام پر کاټه و ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره راغله هغه د نبی اسلام سره ډوډۍ ته ناسو هغه د لاسونه یو ځای بل ځای وهل نو نبی اسلام ورته ویل بچیا بسم الله ووایه په خلاص باندې خوره د خپل مخ نه خوره نبی اسلام فرمایي چې هر شیطان چې دی په هر خوراک کې شاملېږي خو چې بسم الله پرې وویلی شي نو د دې نه بیا شیطان تښتي هغې ته بیا نشي راتلی دغه رنګ عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه هغه شکایت وکړ نبی رسول الله د کوم وخت نه ایمان راوړی دی دا هغه وخت بدن کې دردونه دي نبی علیه السلام ورته وویل بسم الله دا درې ځله ووایه او اووه ځله دا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر زه پناه غواړم په عزت د الله او په قدرت د الله تعالی سره د شر د هغه شي نه چې زه موممه واحاذر او زه ترې یېرېږم نو کله چې هغه دا عمل وکړم د هغې نه وروسته هغه بیا بلکل ټیک ټاک شو نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو بیت الخلا ته داخلېږئ نو په هغه وخت کې بسم الله وایئ چې کله هغه ستر کولاو کې د هغې نه وروسته بیا نه وایي او د هغې نه مخکې چې کوم دی د شیطان او د دې چې بسم الله ووایي نو دا د دې سړي او د شیطان په منځ کې پرده وشوه بس بیا شیطان دلته نشي نږدې کېدی هسې دا حمامونه چې دي غسلخانې دا ټول د شیطانانو مراکز دي شیطانان اکثر په دې کې اوسېږي دا کپړې اکثر د میخونو ته د امپیرو دې ته ضرورت دی هغه ډېر وخت دغه شان دی دې کې د شیطانان پټېږي د دې هم خیال ساتل پکار دی شیطان په دوه به درې په ورځ باندې دا اثر پکار دی یسري کې بیا دغه کې نو بعض ځایونه داسې چې هغه شیطانانو هغه خوشې ځای په هغې کې ګرځي بسم الله وایي سړی دې بچ شي
او نبی رسول الله بچ او داس کوم دا غنه په مخ کې به بسم الله وې چې لاسونه به انزل نو دا غنه مخ کې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به په لاسونو باندې وبو اچولې په انزل نو هر نیک کار چې دی هغه شروع کوي نو هغه په بسم الله الرحمن الرحیم سره هغه شروع کوي. علي رضی الله عنه یو سړی ولید چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم لیکه هغه ورته دا خپل لیکه خاصه ولیکه ځکه چې ما اوریدل چې یو سړی بخانه په دې باندې شو چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم خپل لیکه او یو کاش کوم دا هغه بسم الله الرحمن الرحیم هغه لیکل او هغه راپورته کو هغه خپل کو په سترګو سره ولاګاو نو دا هغه بخنه وشو الله پاک هغه ته بخنه وکړه. بشری حافی رحمت الله علیه دا یو غټ ولی تیر شوی دی او د پاول کې غټ ډاکو شوکی بای کولی او ډاکی بای کولی د الله پاک د بسم الله الرحمن الرحیم په وجه باندې ولایت نصیب کړ دی ولی هغه داسې چې د یو ځل په لارې باندې روانو او په لاره کې یو ټوکړه د کاغذ پرته وه په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوي نو دا هغه راپورته کړه خلکو پخپې یې ښودې هغه راپورته کړه او بیا قیمتي خوشبویي واخیسته هغې باندې واچوله بیا یو مناسب ځای د هغې دپاره وکوت او په هغې کې هغه کېښوده د شپې خوب ولیده چې تا د الله د نوم قدر وکړو نو الله پاک تا ستا د خولې نه چې کوم دی د حکمت خبرې جاري کړې نو وروسته بیا د حکمت خبرې به د قول یو کامل ولي ته جوړ شو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې څوک دا غواړي چې هغه د جهنم د فرشتو نه ځان وساتي نو د جهنم فرشتې چې دي هغه 19 تعداد دی او د بسم الله الرحمن الرحیم حروف چې دي هغه 19 دي نو د هرې فرشتې په مقابله کې هغه چې کوم دی یو حرف دی بسم الله الرحمن الرحیم سره دغه عذاب د فرشتو نه چې کوم دی الله پاک بچ کوي سړی. امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکل دي چې نبی رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې ته لاړ شه او ګوتې باندې لا اله الا الله ولیکه ګوتې ولا ورکړه په دې باندې لا اله الا الله ولیکه هغه نقاش کوم دی هغه شی وړه نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکه نو بیا چې واپس راوړه او ګوتې نو په هغې باندې لیکلی شوي لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیقونه دا ابوبکر صدیق دا پې هم لیکلی شو ما چې راوړه نو نبي اسلام تپوس وکړو داسې دي هغه ورته ویل دا ما خپل نوم ما خو هغه ته نه دی ویلی دا خو ما امانه ده کړې دا پې ولیکه خو شرمنده غوندې شو چې دا خبره زیاته شوه زما نوم په کوم شامل شوی دی نو جبرئیل اسلام راغی نبي اسلام ته وویل چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ستا د نوم چې کوم دی د الله د نوم نه جدا کاوه نو هغه یې ولیکه نو ما ته الله پاک حکم وکړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر سره مینه ده دا ته هم جدا کوه دا ورسره هم ولیکم دا پې ما لیکل دی نو چې د چا سره محبت یا څوک د چا نوم اخلي نو هغه بیا حفاظت کوي که نه چا سره څومره محبت کوي هغه بیا ساتي. او نوح علیه السلام چې کوم دی چې کله کښتۍ ته د خپل اولاد خیجه بسم الله مجریها و مرساها بسم الله مجریها په نوم د الله باندې د دې کښتۍ روانېدل دی په نوم د الله باندې د دې کښتۍ ودرېدل دي نو بسم الله صرف دی نیمه کلمه ده الرحمن الرحیم مصدق دي نو چې ټول عمر سره بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو الله پاک به هغه د عذاب نه بچ کړي. دغه د نوح علیه السلام هغه کسان چې کوم کښتۍ ته پورته کړي وو خو بسم الله سره کښتۍ کې کېنوله هغه بچ کړه که نه په نیمه بسم الله باندې نو چې تامه وایي نو خامخا الله پاک به د هغه خیال ساتي. او قیصر روم چې کوم دی هغه عمر رضی الله عنه ته خط لیکلی چې زما په سر باندې تړي ما له څه شی راوډېږه چې دا سر درد لکه شي هغه له یو ټوپۍ وډېږله نو کله به چې هغه ټوپۍ په سره ولر نو په سر به یې درد نه خو چې کله به هغه ټوپۍ کېښوده نو بیا به یې په سر درد نو هغه وکته هغه چې کولاو کړم په هغې کې یو کاغذ و هغه کاغذ کې بسم الله الرحمن الرحیم دا لیکلی شو د هغې په وجه باندې د هغه په سر باندې به درد نه او کافرو چې دی د خالد بن ولید رضی الله عنه نه د اسلام د حقانیت دلیل وغوښته چې ته وایې چې دا اسلام رښتینی دین دی نو په دې باندې څه دلیل دی موږ ته ووایه نو خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وویل زهر راوړئ دا زهر هغوی راوړه هغې بسم الله الرحمن الرحیم یې وویل دا بوتل یې په خولې باندې په خوله کې واړه او ویې څښله هېڅ چا ونه شو صحیح سالم پاتې شو.
نو ډېر خلک په هغې باندې مسلمانان عیسی علیه السلام چې چېرته یو ورځ په یو طرف باندې ته نو خبر و نو په هغې کې یو مړی و هغه له عذاب ورکولی کېده نو چې واپس راغی نو د رحمت فرشتي ولیدي د هغو سره د نور د نور دغه پلیټونه عیسی علیه السلام تعجب کې شو چې زه اوس لمه نو دا قبر کې خو عذاب و اوس بیا په دغه قبر کې چې کوم دی نور دی رڼاګانې دي هغه سړي باندې عذاب دي چې داسې چل دی نو د الله نه سوال وکړو مونځ یې وکړو سوال یې وکړو یا الله ما ته دا وښایه چې دا بس ولې نو الله پاک ورته وفرمایل چې دا سړی کله وفات کېده نو د ده د ښځې حمل او بیا هغه ماشوم پیدا شو او بیا چې کوم دی هغه لوی شو نل یې راوست چې کوم دی مدرسې ته هغه قاري هغه استاد بسم الله الرحمن الرحیم دا شروع کړه نو ما د حیا راتلی چې دا ځمکې په سر باندې د ده زوی بسم الله الرحمن الرحیم وایي او زما نوم اخلي او د ځمکې د لاندې زه له عذاب ورکوم نو هغه عذاب مې کوټه کړ بسم الله په نوم نو سورة توبې په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم نشته ځکه چې هلته د جنګ ذکر دی په ټول سورت کې د کافر سره نو هلته د بسم الله الرحمن الرحیم چې هغه دلالت کوي په رحمت باندې د دې ذکر مناسب نه دی او ذبح چې کوي نو بسم الله الله اکبر به وایي خو بسم الله الرحمن الرحیم تامه دا به نه وایي ځکه چې په دغه وخت کې هم د رحمت ذکر مناسب نه دی ځکه هغه ذبح چې کوي هغه صحابه هغه حلالېږي په هغه وخت کې دا د رحمت سره مناسب نه ده بسم الله الله اکبر دغسې به وایي او څوک چې وایي روزانه اویا پېرې چې کوم دی هغه بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو فرض مانځه کې د اویا ځله جوړېږي وایي فرض مانځه کې بسم الله الرحمن الرحیم نو الله پاک به دله چېرته عذاب نه ورکوي دا د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل شو فضیلتونه شو د دې فقهي احکام او مسایل هغه نور شته هغه هم لږ لږ ویو دغسې په دې طریقه باندې ویو دا ستاسو دا طریقه خوښه ده که نه په دې قرآن کې دا د ترجمې دغه لږه ترجمه دغه صحیح ده ټایم به پرې ډېر لږ وي خو لکه چې تنګ نه شي ان شاء الله بیا په قرآن کې د الفاظو لږ تشریح وکړو ان شاء الله اول کسان عادت نه کوي چې قرآن کو شروع